السلام علیکم. J91NEWS مخکې خبرو سره زم سنبل شاهین. اولین خبر تاسو له درکو چې د پیښور په علاقه پهاړپوره کې په کور په درشل باندې یو کس باندې کسانو هوایي فایرینګ کړی دی، هوایي ډزې کړې دي چې په هغې کې هغه په حد رسېدلی دی. د دې نه علاوه په لار باندې یو ماشومه چې وه لوبې کولې د 43 کالو، هغه پکې هم په حد رسېدلې ده. د دې نه علاوه په د 15 کالو یو ځوان پکې هم زخمي شوی دی. اوس راځو بل خبر ته. د نوهر علاقه نظامپوره کې یو خاوند خپله ښځه وژلې ده او پولیس گرفتار کړی دی سره د وسلې. وجه صرف دا ده چې خاوند د نشې عادي و او ښځې ورته وی چې دا نشه به نه کوې. د هغې په غوسه کې راغی او ډزې پې وکړې په خپلې ښځې باندې او ویې وژله. اوس تاسو درکو بل خبره. په یو ځل بیا د پولیس په چوکۍ باندې حمله شوې ده. د پیښور په علاقه کې د پولیس په چوکۍ باندې حمله شوې ده او دا حمله ترویګیرو کړې ده چې په هغې کې یو ځوان چې حملې انکار چې کوم پولیس انکار او پکې شهید شوی دی. اوس تاسو درکو بل خبره. په شب قدر کې پخوانۍ په دشمنۍ په وجه 2 کسان پکې قتل کړي شوي دي. د واقع نه داسې معلومیږي چې د دشمني دومره حد ته پورې تللې وه چې د هغې چې کوم مېلمانه په لاره باندې را روان وو، سره مېلمه سره خپله زنانه هم وه او زوی هم وو. د په لار باندې 2 کسان په موټرسایکل راغلل چې په هغې باندې هوایي ډزې وکړې دي چې په هغې کې د هغه مېلمه چې کوم سړی هغه پکې مړ شوی دی او زنانه یې او زوی یې بچ شوي دي. اوس تاسو درکو ټولو آخري خبرو. په وردان شینوتون په علاقه کې په پلار او زامن ولګېدلو چې په یو کور ته ورننو هوایي ډزې پرې وکړې. د الکور چې کوم مالک و یعنې خاوند او سره 2 زنانان چې د هغه کوم 2 ښځې وې هغه یې قتل کړي شوي دي. د دې علاوه دا معلومیږي چې کوم کس قتل کړی و دی هغه پولیس کې ګرتي و، یعنې کانسټیبل و. هغه د کور په جګړې په وجه هغه یې قتل کړی دی. د J91 نیوز نننۍ مخکې خبرو راځو ستاسو نه غواړم اجازه د لوی الله په امان.